او باروسه دې په رب العالمین شوه دا مال او دولت به ستا د دې خپو سلامي ستا د دې خپو او که ته ورپسې مال سره د محبت او مینه یي چې څومره ته ورپسې منډې وې دا مال به درنه مخکې یو ته به ورپسې دروازې به هم په منډې او د شپې به هم په منډې ځان د الله که رب العالمین به بیا ستا شي زموږ په دې بزرګانو کې یو بزرګ تیر شوی دی مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه ډیر تقوادار او ډیر پاک انسان او ډیر لوی عالم تیر شوی جمعات کې په مصلی باندې ناست خپل وظایف یې کول یو سیټ صاحب راغی او په یو تیلی کې ورسره دا ډبرې روپۍ وې ډبرې دا غټې روپۍ پخوانې تیلی یې د هغې روپو ډکه کړې ده مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه له هغه تیلی راوړه یره وی صاحبه دا مې تاله راوړې ده او دا واله مولانا رشید احمد گنگوهی صاحب ورته وی دې وخت کې ورته زما جت نشته او بل چاله یو څه څوک که بل څوک مستحقي نو دا ډبلې روپۍ هغه له ورکه او ورته وی خیر دی چې ستا ورته حاجت نشته نو تې رانه واله او طالبانو باندې ویشه کنه مولانا رشید احمد گنگوهی ورته وی چې دا پلیت مال زما په لاس په طالبانو باندې ویشي په خپله یې پې ویشه کنه هغې سیټ صاحب وی چې دا پیسې دې اخلي خواسې ځان درنی ګمان یې پې غلط راغی بس چې څنګ د جومات نه هغه سیټ صاحب راووته تیلی ته به یې لاس ورکو او لپه به یې ترې راډکوله او د مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو پڼه یې د هغې پیسو نه ډکه کړه او بله پڼه یې د هغې پیسو نه ډکه کړه او بار سبیل سره خوا کې یو ځای کې ورته پټ کېناست چې پرېږده دې کلم کور ته ځي که نه او پیزار کې خپه ورکوي نو خپه یې پکې نه ورځي اوخو پیسې خو یې راته پیزار کې چولي دي یو خوا بل خوا به وګوري څوک بني بد جیب کې به یې واچوي زه به پې اواز وکړم چې هغه وخت کې خو دې نه اخېستې اوس دې واخېستې دې ورته پټ ناست دی چې کله مولانا رشید احمد گنگوهی صاحب خپل وظایف ختم کړل او کله راپاڅېده او پیزار او پڼه کې خپه ورکوله نو خپه یې پکې نه ورتله یاره دا پیزار په څه تنګ شوی دی چې کېناست او ویې کته یو پیزار هم د غټو روپو ډک دی بله پڼه هم د غټو روپو ډکه ده هغه پڼې یې راوټکلې او هغې وڅنډلې هغه ډبلې روپۍ یې ترې وغورځولې او روان شوتې او شاته یې وکتل وی ای پلیته ماله چې څوک در پسې منډې وي نو د هغه نه تښتې او چې څوک دې نه قبلوي او پروام در باندې نه ساتي نو د هغه د خپو هم سلامي کېږي